अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कोम तासु बर जोड़ खुशहाल इस्तई और तासु बगोरी ए टू जेड इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल यो ज़री बया तासु द यो नई वीडियो सरा नन बमंग गुरु چې منګ ارمیچر په کومې طریقې سره دا منګ چیک کو د ګرینډر ارمیچر دی یا ګرینډر یا ډریل ماشین دی. ګوره دا زموږ سره ډریل ماشین ارمیچر دی، دا منګ وایډینګ کړی دی، خو دا منګ د فټ کول نه مخکې دا ګورو چې دا ټیک دی که څه مسله خو پکې نشته دی. نو دا به موږ په څه باندې چیک کوو؟ ګوره دلته موږ د ډي سي موټر یو میګنټ چې کوم وي هغه موږ راغستی دی او په دې لرګي کې ولا موږ ځای کړی دی او موږ دا فټ کړی دی. بیا اوس که تاسو غټ ارمیچر چیک کوئ نو غټ ارمیچر له موږ دلته بیرنګان به تاسو په ارمیچر کې فټ کړئ، خو پنکاو پکې نه فټ کوئ. نو بیا هغه تاسو یو سر بل سر ته هم ورکېدوئ او بیا چیک کوئ. ګوره دا زموږ سره ډي سي کرنټ دی، دا موږ په ډي سي کرنټ باندې ګورو چې اره زموږ سره ارمیچر ټیک دی که نه دی. بیا به تاسو د دې ارمیچر سپیډ هم کتلی شئ. صحیح ده، ګورئ نه دا ډي سي کرنټ دی، دا به تاسو په دې کې بیرنګان ولګوئ، په دې طریقې سره دا تاسو ګوره چیک کولی شئ. نه زموږ سره ارمیچر چې کوم دی هغه برابر دی. تاسو د ګرینډر د فټ کول نه مخکې ارمیچر چیک کوئ. ارمیچر چیک کول صحیح دی ځکه چې سړی دومره خواري مو کوي بیا نه کوي مسله بیا کار نه کوي نو بیا سړي ته غټه خواري جوړیږي. نو تاسو ارمیچر لاول په دې طریقه باندې ګورئ، که ډي سي ارمیچر وي اے سي ارمیچر وي نو په دې طریقه دا تاسو چیک کولی شئ. ډیره ایزي اسانه طریقه ده. نو مال چې تاسو سره دا ویډیو ضرور شیر کړم. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ او که فیسبوک په پیج باندې نو زموږ فیسبوک پیج ضرور لایک کړئ. راتلونکي ویډیو پورې فالو الله سپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.